أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. اصحاب کہف واقعہ شروع ہوا. بادشاہ ته مخامخ ودرېدل. بادشاہ ته څه تپوسونه څه معلومات وکړو. نو بادشاہ له جوابونه ورکړو. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. بادشاہ وی دا پوه کوي بیا یې راولئ. دی هغه وخت غنیمت وګڼو او په هغې کې لاړل ووتل. نو لاړل غار ته. غار کې الله رب العزت دی اوده کړو. د انور باره کې خبره وکړه چې انور په هغې باندې نه لګېدو. انور به ته ښي طرف ته او ګس طرف ته اغوښتو راغوښتو. غارمه په دې باندې نه لګېدو. بیا تذکره د دې وه که تا لیدلي وی دي نو تا به په دې باندې دا خیال کوو چې دا یخ دی. حال دا دی چې دی اودو. منګه د دې ډډې بدلولې را بدلولې. د دې سره یو سپی هم ملګری شوی او په لارې. هغه هم په درشل باندې خپلې لیچې ایښودې وې ناسو. هغه هم اوده شوی دی. الله وایي که ته پې ورښکاره شوی وې نو ته به ته زړه به دې ډک شوی و. روب کې به اچولی شوی وي. روب به در باندې راغلی او د هغې نه به هغې ته به تا شا کړ وه. د هغې نه به په تېښته باندې مجبوره شوی وي. دې ځای پورې خبره شوې وه. اوس وایي وکذلک بعثناهم لیتساءلوا بینهم. الله وایي موږ څنګه چې دی اوده کړي نو دقسې مې راپاسول. مطلب دا چې اختیارات زما دي، د بل چا اختیارات نشتی. که یو سړی اوده کېږي نو د هغه د اوده کېدو دا اختیار هم زما دی. که یو سړی راپاسي نو دا اختیار هم زما دی. ما اوده کړیو نو ما راپاسول. نن که دنیا کې ته ګورئ ډېر خلک داسې دي چې هغې اوده کېدل غواړي، اوده کېدی نشي. چا باندې څه دي او چا باندې څه دي. لګیا دي بعضې خلک ګولۍ خوري، ستنې وهي. دې دپاره چې دی څه آرام وکړي، خوب ورله راشي او اوده شي. څوک څه طریقه اختیاروي او څوک څه. لیکن چې الله رب العزت د چانه آرام واخلي نو هغه نه یې اغستی. او چاله چې الله آرام ورکوي نو بیا خلک وایي دا خوب دا خو داسې دی د ده لکه چې د ده په اختیار کې. بس چې څنګه سرک دی اوده کېږي اودی. چې کله را پاسېدل غواړي را پاسي.
الله رب العزت اختیارات دي نو د پزړه کې واچي را پاسا را بیداری کی بعضی علماء لیکلی بعضی آیاتونه لیکلی چې دا آیات سړی وای او نیت او اراده دای چې زه پلان کې ټیم باندې پاسم په هغه ټیم باندې به د دستر کې کولاویږي اختیارات خود الله دی الله ته سړی حواله کی نو الله رب العزت بیا په هغه وخت باندې را پاسي را بیداری کی اوس پاسېدل بیا د خپل اختیار دی پاسی که نه پاسی بیا بعضې وخت کې سړی را بیدار شي بیا یو سر بیا په بړستن کې ورو منډې وي ځه لږ ساعت پکې بیا سر پټ کما بیا چې اوده شي بیا اودی بیا چې را پاسي په غرمه را پاسي نیت او اراده دا پکاري چې زه به سهار مانځله پاسم نو چې کله د یو سړي نیت او اراده وي نو الله رب العزت په هغه وخت باندې را بیدار کی نو کله چې دی را بیدار شو را پاسېدل نو اوس ټول په یو ځای باندې الله رب العزت اختیارات دي را پایسول کېناستل نو په کې لګه څومره وخت تیر کړلی یو تن پکې دا ووی نو جواب ورکوي بعضې وایي څومره وخت به یې تیر کړي خو یو ورځ به یې تېره کړي که نه بل وایي نه ورځ نه ده ټوله څه حصه به تېره کړي ټوله ورځ نه ده اوده نه ومنګه خو څه وخت اوده و د ورځې څه حصه نور پکې وایي هلکه دا خبرې پرېږدئ یو ورځ وکړو د نیمه ورځ اوده و هر څه چې ربکم اعلم بما لبستم ستاسو رب ته پته ده موږ ته صحیح پته نشتی صحیح اندازه نشتی وس وخت تیر شوی دی راغلی یو لار یو وهله دلته کې آرام یو وکړو نو وس یو تن ولیږئ چې هغه خوراک راوړي خو خوراک له چې ځي یو خو دا ده چې پیسې د ځان سره دې ځای نه دا واخلئ کله چې یو سړی ځي ګڼ کسانی نو پکار دی چې هر یو سړی خپل جیب نه سره وباسي دا نه چې په یو تن باندې تاوان کی نو هر یو ها دا پیسې والی خو چې ځئ لاړ شئ ښار ته نو ټول مزئ یو تن دوه ولیږئ هغه د خوراک راوړي هغه د خوراک انتظام وکړي خو ګورئ ورئ یو دا چې حلال خوراک به راوړئ هلته کې څه څیزونه به حلال شوي هغه به چا د الله نه سوا د بل په نوم باندې حلال کړي یا به هسې مړه کړي مردار به وي ته مردار وایي چې د الله په نوم باندې حلال نشي بسم الله پې ونه ویلی شي نو هغه شی خو مردار دی بیا د الله نوم پې اغستل پکار دی چې هغه پې اغستی شوی او دلته کې خلک ټول مشرکان دي نو حلال رزق دغه شی بنئ حلال رزق پکار دی دارنګې نورم حلال طریقې باندې او بل دا چې خلک لګیا دي څوک به یو کسب کوي څوک به بل کسب کوي نو لاړ شي سړی اول تپوس هم وکړي او چې ځئ راځئ خبرې کوئ نو هم په نرمۍ سره کوئ بله خبر دا ده چې هلته کې هغه سړی د خبر نشي دقیانوس خبر نشي بادشاه خبر نشي دې د پته نشته چې هغه خو ډېر مخکې مړ شوی دی وس پکې دې دور کې بېدوسیس نوم یې ورته وایي هغه پکې بادشاه شوی دی او دې نصرانی دی حالات د ملک بدل شي دي تبدیلی راغله تبدیلی داسې راځي چې هلته کې مخکې شرک وس اسلام راغی مخکې شرک وس توحید راغی دا نه چې د توحید نه بل طرف ته بیایي خرابتیا د روغوالي نه خرابتیا ته بیایي دغه تبدیلی نه ده پکار تبدیلی پکار ده نو د خرابوالی نه روغتیا پکار ده د شرک نه د کفر نه د بېدینۍ نه دینداری پکار ده نو هلته کې تبدیلی راغله
یهودیت هغه مغلوبه شوی دی، یهودیت ختم شوی دی تقریبا، او داخله چې دي نو ټول عیسائی مذهب هغه اختیار کړلی او په هغې باندې دي. نو که هغه د باندې خبر شي، هغه بادشاه د دې په ذهن کې دا ده چې هغه بادشاه وي، هغه خبره وي، اوس به بیا موږ بیا راغواړي. نو که هغې خبر شو نو یا خدا ده چې رجم به یې وکړي، بدنامي د باندې به یې ولګوي، تاسو به په ګټو وولي، سنګسار به یې وکړي، یا به یو خپل دین ته واپس بوزي، خپل دین کې به یو داخل کی. نو که دغسې دا ټولې خبرې داسې دي چې دا ده ناکامۍ دي، که په دین باندې مړه شئ خو ښه ده، که په دین باندې مړه نه شئ او هغو دین ته لاړ شئ نو ګورئ چرې به بیا کامیاب نه شئ. الله رب العزت وایي دی خو دې نه پټېدل، خو موږ خبره ښکاره کوله، نو موږ په دې باندې خلکو ته خبر ورکو. څنګه ورکو؟ هغه دا الله رب العزت خوښه وه چې په څه طریقې باندې ورکو. مفسرینو څه لیکلي چې دی چې کله لاړل پیسې ورکړې دا شی راکړه، چې پیسې واغستې اړې راړې دا کم ځای وې، دا خو کوټه دي، دا خو نه چلېږي. هغه څنګه نه چلېږي؟ دا خو موږ پرون د دې نه وړلې ده، پرون چلېدی، نن نه چلېږي. دې ته دا پته نشته چې دا د کمې زمانې پیسې دي. هغې چې وکتې هغه وې دا د نن نه 300 کاله مخکینۍ پیسه ده، دا خو د اوس پیسه نه ده. خبره تېره شي ده، خبره وشوه، خلک خبر شو، خلک راجمع شو، هلکه پخوانۍ پیسې دي سره 300 کاله پخوانۍ پیسه. موږ چې ګورو اوس پاکستان چې جوړ شوی نو لږ وخت کېږي، د هغې هغه پیسې هم چې د اوس نشته. ډېر کم خلک به یې داسې چې هغې سره به چېرته هغه ځان سره سیمپل به یې ښودی، ډېر کم خلک به یې، نور اکثر چې ګورې میلاویږي نه. پخوانۍ پیسې چې وې یا په زموږ د دې دور پیسې چې وې، اول پکې پای پکې وه، 2 پاییز پکې و، 5 پکې و، 10 پکې و، 54 پکې و، 48 پکې و. هغه شیزونه اوس دې زمانې خلکو ته وایي هغې نه پېژني. د هغې نه مخکې چې څه و، کم چې مشران دي هغه یې پېژني، هغه به زه هم نه پېژنم. په هغې کې انه وه او ټکه وه پکې، او سوری پیسه پکې وه، او روغه پیسه پکې وه، پته نه څه شی پکې و، هغه شیزونه پکې و. یو پکې 22 و، هغه شی پنجي په شان دی، هغه 22 پکې و، هغه پخوانی دور قصې وې. نو هغه شیونه اوس هم نشته، هېڅ چا سره نشتي. بعضې کسان هغه چېرته یې چېرته ګوډ کې به ایښودي سیمپل دپاره پرتي، جدا خبره ده. او ډېر کم خلک ساتي، هر سړی نه ساتي. نو هغه پیسې وې دا خو د دومره زمانې پخوانۍ پیسه ده، خبره ښکاره شوه. یو ویل که ته وښایه، نو بل وایي وښایه څنګه پیسه ده، 300 کاله پخوانۍ پیسه شي. خلک راجمع شو، خبر شو، هلکه دا خو اوس بادشاه ته مخامخ کول غواړي. بادشاه ته خبره ورسېده، بادشاه راوغوښتل، او بادشاه سره بیا راغلی هم دی، نور سره میلاو شوی هم دی. او د هغې نه وروستو بیا دغه اصحاب کهف بیا وفات شوي دي. نو کله چې دی وفات شو، نو بیا خلکو وی اوس په دې ځای باندې موږ جومات جوړو، دې باندې سجدهګاه جوړو. خلک پې غالب شو، هلته کې خوا کې ورسره جومات جوړ کړو. بعضې خلک کوي داسې. بیا د هغې د تعداد باره کې خبره ده، دا څو کسانو. نو څوک وایي ولې چاته خو پته نشته، صحیح معلومات د هغې تاریخ او چاته نه دی معلوم. نو څوک به وایي چې دا 3 کسانو، 4م ورسره سپی و، څوک به وایي 5 6م ورسره سپی و، څوک به وایي 9 8م ورسره سپی و. دا مختلف قولونه چلیږي. دلته کې یوه خبره پکې رښتونې ده، هغې باره کې صحابهونه پکې هم نقل دي چې دا آخرنۍ خبره مفسرین لیکي، یا آخرنۍ خبره په دې سره هغه رجمم بالغیب نه دی ویلي،
نو د اخرنۍ خبره صحیح ده. او دې کې بحث مباحثې د خلکو سره مګه وځي چا سره علم نشتی تاریخ پته وته نشتی چې نشته وسره د دین باسونه مده سره ته پوښتنه مکوه دا خبره کوي. وکذالک باسناهم لیتساءلوا بینهم او دارنګ را پاسول منګ دی لرا لکه څنګه چې منګ دیو د کړیو نو دارنګ را پاسول لیتساءلوا بینهم د پاره دی چې سوالو کی ته پوښتنو کی دی په خپل منځ کې خپل منځ کې تپوس کې صد پارو کی دا د دې د پاره چې تاسو د هغې په حال باندې پوه شئ. قال قائل منهم نو یو ویونکي د دې نه کم لبستم تاسو څومره وخت تیر کړلی دلته کې هلکه څومره ودوئ څومره درنګ یو تیر کړلی. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم نو وی دي موږ وخت تیر کړلی یو ورځ او بعض یوم یا بعضې حصه د ورځې نه. قالوا ربکم اعلم بما لبستم نو وی دی نو سکسان پکې دی هغه یو خبره کوي نو څه پکې دی ربکم اعلم بما لبستم رب تاسو خپ و دی په اسمان تاسو کم درنګ تیر کړل کم تاسو وخت تیر کړل دلته کې څومره پاتې شوي یې دلته کې. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه او دا فضل باسو نه مکوئ څومره وخت یې تیر کړل څومره نه تیر کړل دی خو تاسو پته نشتی. نو فبعثوا احدکم اولېږئ یو تن ستاسو نه بورقکم هذه په پیسو ستاسو هذه چې دادی المدینه خارتا فلینظر ایها ازکا طعاما نو پکار دی چې ګوري دی ایها ازکا طعاما چې کم یو دی د پاکو خوراکونو نه پاک خوراک حلال خوراک. فلیاتکم برزق منه نو پکار دی چې را دی وړي تاسو ته دا هغې نه. ولیطلف او پکار دی چې نرمي دی کوي خبرو کې تلو راتلو کې یو بل سره الدغه خلکو سره خبرو کې نرمي د لپاره چا سره خلای ما په پیسو کې په قیمت کې په دې کې خلای ما 100 پیسې دی ادا شو دومره شو ورکه راځي چې باز مباسه جوړه خو خبره قرآنی خلک به خبري ولا یشرن نبیکم احد او خبر نشي پتا سبحانه یو تن مطلب هغه یو سړی د باندې خبر نشي بادشاہ خبر نشي. انهم یظهروا علیکم یقینا دی چې دی کدی خبر شو پتا سو باندې یرجموکم نو تاسو برجم کی او یعیدوکم فی ملتهم یا واپس کی تاسو په خپل دین کې ولن تفلحوا اذا ابدا او چرې کامیاب بنشي تاسو په دغه وخت کې همیشه چرې هم کامیاب نشي همیشه د پاره په تاوان کې وګرځيږي ولې چې لاړ شي د دې دین ته کافر شي مرتد شي یا ولاړې تباہ شي. وکذالک اثرنا علیہم دارنګي خبر ورکو منګه پدی باندې خلک یو په خبر کړو لیعلموا د پاره دی چې ته پته ولګي ان وعد الله حق چې دا الله وعده رښتونی ده وان الساعه لا ریب فیها او یقینا قیامت نشته شک پاږي کې قیامت کې شک نشته راضی با بعضی خلک لګیاو قیامت په باره کې شک کاو نو دی الله راپور تکړه ناغي ته پته ولګي دا چې او دا قیامت راتلون کې دا سمره زمانہ بعد خلق را پاسې دو اذ یتنازعون بینهم کله چې جګړې کولې دي بحث مباحثه کولا په خپل منځ کې امرهم د دې د خپل کار مخالفت کاو یو بل سره جګړې کولې بحث مباحثه کولې چاوي قیامت شته او چاوي نشتی دې زمانہ کې خلک شته بازی قیامت نه مونی قیامت څه دوی او دوباره ژوند تا یو خو پنا کېدلی نو چا باندې چې مرګ راغی نو د باندې قیامت قائم شوی نو دا خو یو قیامت ته یو قسم دا هر سړی مني دا سچ دی دا پنا کیږي. اذ یتنازعون بینهم دی خبرې کولې باز مباحثې کولې په خپل مینس کې د دې د کار یو داو دویم دا چې دی چې جګړې کولې باز مباحثې کولې نسې کو باز مباحثې د دې کولا چې دا کسان چې کلا دلته کې په دې ځای کې دي نو ابن علیهم بنیانا جوړ کړي په دې باندې عمارت په جوړ کړي عمارت جوړول آبادی جوړول په قبر باندې دا ناروا ده چې کلا یو ځای کې صفا قبر ده او هغه باندې لپاسه رستو آبادی کې
ولې چې دا قبر ښکاره شي خلکو ته پته ولګي دا پلان کې سیب قبر دی دا په دې طریقې باندې ښکاره کول دا ناجایز دي یوی مخکې نه عمارت شته په هغې کې سړی دفن کی یو خبره دې باره کې راځي یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر دی په دغه کمره کې دغه درې قبرونه دي یو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر دی یو د عمر رضی الله تعالی عنہ قبر دی دا درې قبرونه پکې دي د یو قبر ځای خالی پاتې دی وای په دې کې به عیسی علیه السلام دفن کیږي اب راځي اب بیا وفات کیږي نو دغه ځای کې به دفن کول کیږي باندې خلک لګیا دي داغه تصویرونه شایع کوي کم تصویرونه چې دي ناټول دروغ دي چا شایع کړل ناغه دنګ قبرونه دي چا شایع کړل ناغه د مرمرو جوړ شي دي چا څنګه شایع کړل او چا څنګه شایع کړل په نیټ باندې بازی ملاویږي ټول دروغ دي قبرونه چې دي نه بالکل کچا قبرونه دي قبرونه دومره دي چې د یوې لويشتې نه دنګ نه دي څنګه چې عام د هلته کې په سعودي کې کم قبرونه دي دا قشانتې قبرونه دي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړله قبر د جوړولو نه قبر د پخولو نه قبر باندې د لیکلو نه د دې نه منع کړله قبر باندې د عمارت جوړولو نه د دې نه منع کړله هغه ګمبد پی جوړ کړي چې پته لګي هغه ګمبدونه جوړول په قبرونو باندې دا غریبانو لیول نور کې دا پیسې چې غریبانو ځان چې په کور جوړ کی ځان له پیچې ته د خېټه ډکه کی غریبانان دی هلته کې داغه د خېټې د لوګي وجنا بعض خلک لګیا دي خودکشانی کوي بعض لګیا دي د لوګي د وجنا مري دا غیر ول نور کې بے ځای خرچونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړل دینا دا حکم دی کم ځای کې چې جماعت جوړ کړی شوی دی جماعت مخکې دی قبر پکې رست جوړ کړی شو نو دا قبر بورانیږي کم ځای کې چې قبر مخکې دی رست په جماعت جوړ شو دا جماعت بورانیږي دا فیصله ده عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه قبرو هغه په داسې ځای کې بادشاہ حکم کو یا بادشاہ د ضد د وجنه کړل یا د مسلې د وجنه کړل هغه واغس او دریاب ته غورځول نو چې دریاب ته غورځول نو د ضد د وجنه دشمنی د وجنه غورځول عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه په خپل قبر کې نشتی دا څه کتابونه دي بازي هغه لیکي النجوم الظاهره في احکام مصر فی اخبار المصر والقاهره دا کتاب دی شپږم جلد کې هغه دا خبر لیکي بادشاہ حکم کړو کسان په سراو لګل د قبر نه او استو دریاب ته وګرځاو دارنګي الروضتين فی احکام الدولتين دا یو کتاب دی پای کې لیکلی چې هغه د قبر نه وستل او هغه دریاب ته وګرځول یا خدا دا چې هغه ډېر نیک سړی او ډېر ښه سړی عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه هغه به الله نه دا سوال کړی یا الله زما د قبر نه داخله چې لګیا دي سیدګاه دي جوړه یو سکه بل سکه شرکونه پکې کوي نو زما قبر نه داسې کار م جوړای ناغه کوڅوک لګیا دي نو بے ځای لګیا دي قبر خو نشتی کنه اپ کې نشته چې اپ کې نشته نو قبر بل ځای کې دی بیا اپ دریاب کې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړلا یو فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې په خزو باندې چې هغه د قبرونو د
ځان له کار جوړ کړل لګیا په مخه باندې رواني زی قبرستان لا زیارتون لذي کله یو بابا لذي نو کله بل بابا لذي نو کله بل بابا لذي زیارتون لذي دارنګ هغه زنانه چې هغه روزانه رواني دي سګي سهار رواني قبرستان ته رواني دي اجدا خبر ده کله یو سړی په ولار باندې تیریږي حالت کې خوا کې پلار باندې نږدې داغه د خپلوانو قبري د پلار قبر دی د مور قبر دی د نیکه قبر دی د بل قبر دی نږدې رشتہ دار هغه ته ورګرځي حالت کې داغه نه عبرت واخلي ناغه ناروانه ده لیکن چې دا روان دي چې روانه مستقل د قبر د زیارت د پاره حالت کې عام مقبره ده هغه کې نور قبرونه هم دي عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی داود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورو کمرہ وداغی پاگی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک اول جوڑ شو رسول اللہ دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زبدغ ستلم بیا چرستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن شو نو بیا بزم دغ ستلم عام روټین کې عام کم چې جامع اغوستې دي په طریقې باندې بتلم ولې کمر خپل دا کور خپل لې د بل چا دراتلو سیره نشتی راضی نو څوک به راضي څوک چې راضي نو اجازت به اخلي نو راضي به دا خو زما یو مې پلار دی یو مې خاوند دی بل څوک نه راضي دلته کې بیا چې کله عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن شو حدیث کے راضی مشکات شریف کے چکلا د زکات باب شروع کی کتاب الزکات داغه نمخ کې یو حدیث ته بالکل آخری دغه د جنایز په آخر کې بالکل آی کې یو حدیث راضی و ما و بیا پرده کولا مشدودتن فی صوبی حیا من عمر د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د وجنا بیا ما حیا کولا نو بیا ما ځان په کپړه کې بالکل پټاو پرده مې کوله ستر به وکاو نو دې زمانه خلک راغلو هغه وی ګوره کنه مړې اینی کنه نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرده کوله ستر وکاو او وای دا نه دا د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د وجنه ستر کاو پرده کوله چې اوس به د عمر رضی اللہ تعالیٰ زوی راضی نو د عمر زوی زما څه ده د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سه برازي نازما څه ده بل څوک برازي بل برازي د عمر رضی اللہ تعالیٰ خپلوان برازي نو هغه زما سدي نو هغه زما ستر ده پرده ده نو زکه بتلم نو بیا ما په پرده کې بتلما ولې داسې نه چې اوس هلته کې هغه پکې دفن شه دی د هغه څوک خپل راشي نو خلکو پکې نور خبرې جوړې کړې نور څه وایي مړی اینی وایي هغه ځای کې قبر کې دننه لاندې پروت دی هغه اینی لپاسه او دا دومره خاورې پې اچولی شي دي او هلته کې دا سعودي قبر چې ګورې نه بیا بل شان قبر دی ښه زموږ د قبرونو په شان دیم نه دی زموږ د قبر کې ګزاره کېږي هغه کې خو د سره نه کېږي هلته کې خو قبر وکني کته بیا به هلته کې تاقچه جوړه کړي قبلې طرف ته هغې کې کېدي او بیا شاته ورته خښتې کېدي یا ګټې ورته کېدي تختې ورته ودرئ او دا شاته ځای چې څومره کنستی شی دی دا ټول ډک کي هلته کې ورته سره حالت نه جوړېږي بل بعضې خلک وایي مړی چې کله خښ کي دی راپاسي سر یې په ښځه باندې ولګي په تخته باندې سر ولګي یو زه خو مړی ما او هغه د عالم برزخ کار دی هغه کم ځای کې سوال جواب کېږي هغه الله ته پته ده دغه سوال جواب کېږي د قبر کې عذاب شته قبر کې تنعیم شته د قبر نعمتونه شته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا قبر چې دی نو دا داسې مه ګڼئ ښه دا روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران دا د جنت د باغچونه یو باغچه ده یا د جهنم د کندونه یو کنده ده خلک ګرالې نور څه وکړي جوړ کړي ټیم کو زیات تیر شو زه دقه ځای باندې بس کو وتحسبهم ايقاظا وهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم
دارنګې را پورته کړل موږ هغې لره دپاره دی چې دې تپوسو کې دی یو په خپل منځ کې قال قائل منهم نو وی یو ویونکي د دې نه کم لبثتم څومره وخت یو تېر کړلی قالو لبثنا یوما او بعض یوم دی وی وخت تېر کړلی موږ یو ورځ یا بعضې څه د ورځې نه قالو ربکم اعلم بما لبثتم دی وی رب ستاسو ښه پوه دی په هغه څه باندې تاسو کوم وخت تېر کړلی فبعثوا احدکم بورقکم هذه الی المدینه وی ولېږئ یو تن ستاسو نه په پیسو دې سره چې دا دي په پیسو خپلو سره چې دا دی الی المدینه ښار ته فلینظر ایها ازکا طعاما پکار دی چې او دې ګوري کم یو دی پاک د خوراکونو نه فلیاتکم برزق منه نو پکار دی چې را دې وړي رزق د هغې نه خوراک د هغې نه ولیتلطف پکار دی نرمي دی کوي ولا یشرن بکم احدا او خبر نشي په تاسو باندې یو تن انهم یظهروا علیکم کدی خبر شو په تاسو باندې یرجموکم نو تاسو به رجم کي او یعیدکم فی ملتهم یا به تاسو واپس کې خپل دین ته تاسو به داخل کې خپل دین ته ولن تفلحوا اذا ابدا او چرې کامیاب بنشي تاسو په دغه وخت کې همیشه وکذالک اثرنا علیهم دارنګ خبر کومنګ خبر کړمنګ پاغي باندې دا خلق لیعلموا ان وعد الله حق دې لپاره چې دی پوښي چې یقینا وعده الله رښتونی ده باس بعد الموت بکیږي د مر نرستو بیا را پاسېدل کیږي وان الساعه لا ریب فیها یقینا قیامت نشته شک پای کې اذ یتنازعون بینهم کله چې دی جګړه کوله باسي کا په خپل مینس کې امرهم داغي د کار فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ندی وی جوړ کې پدی باندې عمارت ربهم عالم بهم رب دې خپو دې پدی باندې قال الذين غلبوا على امرهم نو وی کسانو چې زورور شو په کار د دې باندې لنتخذن علیهم مسجدا چې خامخا جوړو موږ په دې باندې جمعات الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله اللهم اعنا على ذكرك وشكرك واستغفرك وقنا عذابك وتقبل اللهم احسن عاقبتنا